نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. بشک الله تعالی نزول در رحمت کوي پر رسول باندې او فرشتي درود وای دعاګانې د رحمت غواړي په نبی باندې ایماندارو تاسو درود وای پر رسول الله باندې او سلام واچوي پر رسول الله باندې سلام اچول. بشک هغه کسان چې ضرر رسي الله او رسول د الله ته لعنت کړی دی په هغوی باندې الله په دنیا او آخرت کې تیار کړی دوی دپاره عذاب سپکوونکی. آیت نمبر 56-57 سورة احزاب. مقام نبوت او د پیغمبر شان او قدر. اوله خبره داره چې د دې آیاتونو نه او د قرآن او د حدیث ته دا خبره فهم ده چې انتخاب د پیغمبر د انتخاب الهي دی، د انسان انتخاب نه دی. الله تعالی چې کله د یو فرد انتخاب کوي نو الله ته دا فتح دا فرد کامل دی او دا انتخاب دا په محنتونو، په عباداتو، په اعمالو په دې باندې نه راځي. پیغمبري چې کومه دی دا د عبادت نتیجه نه ده او نه پیغمبري دا ډېر محنت نتیجه ده. او دا ټیک خبره ده چې پیغمبران د پیدایش سره په عباداتو کې د ټولو خلقو نه زیاتي، په اعمالو کې د ټولو خلقو نه زیاتي، خو پیغمبري دا نه موروثي شی دی او نه پیغمبري دا د عبادت نتیجه را چې یو سړی وایي زه به ډېر عبادت وکړم ما ته پیغمبري میلاو شي. نو که داسې وی نو بیا به راهبانو ته یا به هندوانو بامبړانو ته یا به داسې نورو خلقو ته چې کومه دی نو هغوی هم ډېر عبادتونه کړي دي یا ټیک یا غلط هر څه چې کړي دي خو ډېر عبادتونه یې کړي دي. عیسایانو کې خو پادریانو ښه عبادتونه کړي او ښه پادریان پکې تېر شوي دي، ښه راهبان پکې تېر شوي دي، عقیدې باندې هم ټیک و، عمل باندې هم ټیک و او په سیرت باندې هم ټیک و. لیکن هغوی ته د هغوی په اعمالو په عباداتو باندې ښه نتیجه میلاوي، ولایت به ورته میلاوي چې دا ولي د زمانې دی، دا بزرګ دی، دا یو ډېر صالح بنده دی، دا یو جنتی بنده دی، الله ته محبوب بنده دی او محفوظ بنده دی، لیکن معصوم نه دی. نو لہذا پیغمبري دا کسبي شی نه دی. پیغمبري چې دا نو دا دې ته وهبي شی وایي، وهبي دا د الله د طرفه یو تحفه ده. خو چې الله تعالی څوک منتخب کوي نو هغه خو د انسان د ښکاره او د پټو نه او د هر څه نه خبر دی، د کائناتو د ذرې ذرې نه خبر دی. نو چې کم انتخاب پروردګار وکړي نو هغه انتخاب د ټولو نه اوچت انتخاب دی، د هغې مرتبې ته هېڅوک نشي رسېدی. هغې ته نه فرشته رسېدی شي، نه ورته پیری رسېدی شي او نه ورته ولي رسېدی شي. ملا علي قاري مرقات کې نقل کوي یو واري عبدالله زوی د مبارک رحمه الله هغه د عمر بن عبدالعزیز ډېر زیات صفت وکړو، مونږ هم کوو. عمر بن عبدالعزیز دومره صفت وکړو چې یو شاګرد ذهن کې دا راله چې دا عمر بن عبدالعزیز به د معاویه رضی الله عنه نه اوچتي، ځکه چې معاویه رضی الله عنه ته امت ته خلیفه نه دی ویلی او د هغه د نه خلافت وینا دا په دې وجه نه ده چې هغه حکومت صحیح نه کوو یا حکومت یې غلط کوو یا داسې نعوذ بالله مجرمو، داسې نه. خو په یو وخت کې دوه خلیفګان نه وي، علی رضی الله عنه خلیفه و، نو معاویه رضی الله عنه خلیفه نه و،
هغه په هغه وخت کې په زور باندې یو حکومت اخیستلی و د یو طرف یو جانب او بس په هغه حکومت برقرار پاتې شوی د دې وجې نه امت هغې ته خلیفه ونه وایو او عمر ابن عبدالعزیز پنځم خلیفه و نو چې کله هغه صفت ته عمر ابن عبدالعزیز ډېر وکړو نو هغه شاګرد یې ورته وایي چې جي دا عمر ابن عبدالعزیز ډېر اوچت دی که دا معاویه رضی الله عنه ډېر اوچت دی نو هغه ورته به جواب کوي چې بیوقوفه دا څه وی د معاویه رضی الله عنه د اس تخپو خاورې چې اوچتې شي او د اس پر سپېږمو کې ولګي دغه خاورې هم د عمر ابن عبدالعزیز نه بهتر دي یو کس هغه پیغمبر لیدلی دی او په هغه ایمان راوړی دی او په هغه ایمان برقرار پاتې شوی دی او په هغه ایمان وفات شوی دی د هغې مرتبې ته چې کوم تابعي چېرته رسېدی شي هغې ته نشي رسېدلی د دې وجې نه د پیغمبرانو انتخاب د الله کړی دی هغې مرتبې ته څوک رسېدی شي نو اوله خبره خو دا رہی دا انتخاب الهي دی چې انتخاب الهي شو دا معصوم شو دویم نمبر پیغمبران د الله تعالی کامل بندگان دي کامل بنده دې ته ویل کېږي چې هغه د الله تعالی د ذرې برابر چې کوم دی نو هغوی بغاوت نه کوي معصیت نه کوي ځکه ورته معصوم وي او که چېرته د هغوی خپه وښویږي خطا شي ذلت ورته وایي نو هغه هم داسې نه وي هغه ګناه نه وي هغه چې کله امت وګوري نو هغه ګناه نه وي لکه د جج له فرض کا یو مسله راشي په یو غټ سړي باندې لکه په یو وزیر اعظم باندې صدر باندې یو غټ سړي باندې یو چا دعوه کړې وي یا څه خبره داسې راغلې وي اعتراض یې پې هغوی چې کله د هغې تحقیق وکړي نو آخر کې ورته وایي چې دا ټیک خبره ده چې په قانون کې دا جرم نه دی په قانون کې دا جرم نه دی لیکن په آدابو کې جرم دی پوه شئ وایي څنګه آدابو کې جرم دی ځکه چې ته بادشاه یې ته وزیر اعظم یې ته صدر یې ته ګورنر یې ته د وطن مشر یې ته یو غټ سړی یې د علاقې مشر یې ستا دپاره دا کول په کار نه و نور د دې په قانون کې جرم نشتی سزا یې نشتی نو زموږ سره سزا نشته د هغه دپاره څه وي تنبیه وله ورکړي دا کار دی ښه نه دی دا مه کوه ته ذلت هم دغه شی دی چې په قانون کې د هغې سزا نشتی قانون کې هغه جرم نه دی خو لیکن پیغمبرانو له دومره زوره نه ولې ورکوي چې ستا شان ډېر اوچت دی تا په دې کې لږه بې احتیاطي کړله د دې احتیاط خیال ساته نو د دې وجې نه پیغمبران کامل بندگان دي د الله تعالی لہذا د دې کامل بنده یو چې هغه انتخابي الهي وي دویم چې د هغه علم حتمي وي دریم چې هغه معصوم وي څلورم چې هغه بنده کامل وي داسې خلقو ته په معاشره کې د پیغمبرانو نه بالاتر چې یو بنده داسې کامل بنده وي بهترین بنده وي د انسان په نظر کې ښه وي کله هم چې یو انسان دا په شان کې ګستاخي کوي نو چې نور خلک ولاړ نه ورسره مقابله کوي اگر که ورسره ده لګي نه اگر که دره پارټۍ هم نه وي اگر که دره مسلک هم نه وي خو لیکن ورته وایي خبره دې غلطه وکړه بیا دا خبره ونه کې دا د هر مذهب د هر مسلک د هرې نظریې دا قانون دی په دنیا کې چې څومره نظریې دي د هغوی په نظریو کې د بې ادبۍ لفظ نشته دی دا څوک نشي پیش کولی الا که فرض که دا کمیونسټ یا څه د هغوی په هغه کې ماته نه ښکاري دا به وایي چې الله نشته دی دا به وایي چې رسول نشته دی دا به وایي پلانکی نشته دی دا به وایي چې دا نشته خپله زندګي څنګه تېروئ لیکن در بې ادبۍ چې کومه دی نو خبره دا ورته چرته هم نه کوي د بې ادبۍ خبره دا ورته چرته نه کوي هر مذهب د مذهب د مشر چې کومه دی عزت کوي دا د روس هم چې کومه دی نو اوس قانون پاس کړی دی څوک به چا د مذهب د پیغمبرانو توهین نه کوي دا توهین چې څوک کوي دی به سزا خوري لیکن معلومیږي دا چې په ټوله دنیا کې د ټول نه کم اصل خلک چې هندوان دي دا ټول نه کم اصلان دا هندوان دي او یا قادیانان خو نه دي خو هندوان دي ځکه قادیانان خو بیا هم د پیغمبر څخه په ډاګه باندې صفت کوي خفیه لګي دا په دنیا کې ډېر ځای خو د دوی خو حقیقت کې څه مذهب هم نشته دی دوی مذهب چې کله ته سټډي کوې نو تا ته پته ولګي دوی مذهب هم نشته دی یو څومره د ګندګو خبرې د دوی پر مذهب کې دي مذهب خو د صفایۍ نوم دی د سترګۍ نوم دی لیکن د دوی په مذهب کې صرف دا خبرې دي د دې وجې نه که یو سړی وایي چې تاسو د پیغمبر عزت کوئ نو د نورو انسانانو ټولو خلقو عزت خلک کوي
خو د چا په عزت کې صلی الله علیه وسلم وي او د چا په عزت کې رحمت الله علیه وي او د چا په عزت کې صاحب وي. دا ټول د عزت درجې دي. د الله په عزت کې جل جلاله به وي، الله تعالی به وي، یعنی د فرشتو په عزت کې به پیغمبر علیه السلام وي، د پیغمبرانو په عزت کې به صلی الله علیه وسلم وي علیه السلام به وي، او دغه شانې د پیغمبرانو نږدې ملګري هغې ته رضی الله عنه وایي. دا عزت دی، دا ایوارډ دی، د نیکانو صالحانو دپاره رحمت الله علیه دی. د دې وجې نه اسلامي مذهب خو چېرته هم د بې ادبۍ او د کنځلو حکم نه ورکوي. پیغمبر وایي لا تسبوا، قرآن ورته فرمایي لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، غیر الله ته کنځلې مه کوئ، غیر الله ته بوتانو ته کنځلې مه کوئ، لات و منات ته کنځلې مه کوئ. اسلام خو ردي درس ورکوي. اسلام د کنځلو درس نه دی ورکړی. اگر درس ته چا ورکوي د دې خبرې ورکوي چا ته به کنځلې نه کوي. اسلام ورته وایي پردي مور ته داسې نه وایي چېرې مسلمانې مور ته وایي پردی مور ته کنځلې مه کوئ، پلار ته کنځلې مه کوئ پردي ته، ستاسو پلار او مور به وکنځي. اسلام د دې خبرې اجازت ورکوي نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو یهودي سره په بازار کې به یو مثلا خطر، هغه ورته وایي چې موسی علیه السلام بهتر دی او دی ورته وایي نبي علیه السلام بهتر دی. بس هغه نه یو څپېړه تېره کړه او چې کله نبي علیه السلام خواله راغی نبي علیه السلام ته فرمایي ول تا ته پته ده لا تخیروني علی موسی، ما په موسی علیه السلام مه بهتر کوئ. حال دا نبي علیه السلام و بهتر، لیکن دا خبره ورته کوي چې ما به موسی علیه السلام داسې مه بهتر کوئ تر موسی علیه السلام په وجه باندې زما په وجه باندې د موسی علیه السلام سړی چې کوم دی د موسی علیه السلام په وجه ووایي، دا به نه کوي. او بیا ورته وایي چې کله زه راوچت شمه په میدان محشر کې وګورم نو موسی علیه السلام به د عرش د ستنې سره ولاړي، د خپې سره ولاړي، پته نه لګي چې دا په هغې کوهتور په بېهوشۍ باندې دی معاف شوی دی او که نه دی مخکې بېهوشه د بېهوشۍ نه زر راوچت شو. پیغمبر خو د دې تربیت ورکوي، د دې ادب ورکوي. امام بزار د انس ابن مالک رضی الله عنه نقل کوي چې کله جریر اسلام دا قبول کړی نه و، نو چې اسلام یې قبول کړی نه و نو هغه راغی اسلام د قبولولو لپاره یمن نه راغی، عیسوي و، د حمص خاندان سره تعلق لري، حمصي دی. د هغه ځای نه چې کله راغی نو شاته ولاړ دی، ګڼه ده، ناستې ځای نشته دی. نبي علیه السلام چې وکتله چې دا خو جریر دی، دا خپل قوم مشر دی، د یمن نه راغلی دی، مسلمان نه و، مسلمان نه و، عیسوي و. نبی علیه السلام خپل صادر مبارک راواخیستو هغه ته ور واچو او هغه ته وایي چې دا واخله دې باندې کښېنه، لیکن هغه صادر ونیولو ښکلی کو مخکې راغی او نبی علیه السلام ته فرمایي الله دې تاله نور هم ډېر عزت درکړي چې تا مال عزت راکړو. او رسول الله یو قانون پیش کو مسلمانانو ته چې د یو قوم مشر راشي، دا مسلمان دی، دا کافر دی، دا عیسائی دی، دا یهودي دی، دا هر څوک چې دی، چې اذا جاء کریم قوم فاکرموه، کله د قوم مشر راشي د هغې به څه کوي، د هغې به عزت کوي. دا قانون دی. اسلام چې کوم دی نو څه کوي، هغه د دې قانون تحت چې کوم دی خلقو ته آداب دا بیانوي. قرآن مجید فرمایي ان الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة. دا چې کوم په پیغمبر په شان کې ګستاخي کړله په دې باندې د الله او د رسول لعنت دی. نو ته به پې هم لعنت وی وسو چې الله او رسول پې لعنت وی، ته چا باندې لعنت نه دی، ته به پې لعنت وی، الله او رسول پې لعنت ویلی دی. او دا یاد ساتئ چې کله ته الله تعالی د مخلوق حق نه معاف کوي، د مخلوق حق دا نه معاف کوي، د بنده حق چې کوم دی الله په خپله نه معاف کوي، چېرته هم نه معاف کوي. دا حق به ته ادا کې، دا حق به ته نه معافي غواړې او که نن هلته به تا ته سزا میلاویږي او دې بنده ته به دغې حق په برابر باندې حق میلاویږي. په دنیا کې الله تعالی خپل حق معاف کوي، خو لیکن بعضې حقوق داسې دي چې د هغې معافي نه کېږي. چا چې پیغمبر ته کنځلې وکړې دی چېرته نه معاف کېږي. د پیغمبر په شان کې رسول الله نه، د عیسی علیه السلام په شان کې، د موسی علیه السلام په شان کې، د نوح علیه السلام په شان کې، د آدم علیه السلام په شان کې چې چا هم ګستاخي وکړه نو دی نه معاف کېږي.
تاسو به یاد یې که نه نن نه څومره کاله مخکې 32 کاله مخکې په 1990 کې چې کومه دی ستاسو د مشرق اخبار چې کومه دی د آدم علیه السلام د هوا به یې لغړ تصویرونه ورکړي وو. داسې تصویرونه نه وو، هسې کارټون غوندې جوړ کړی وو، په پنسل باندې سړی هغه یو تصویر جوړ کړي. نو د هغې په شان کې مسلمانان ټول راوتي او د پاتیرې ول ټول سېزلو که نه. په هغه کې مسلمانان نه رانو، اوس خو بېکاره دي. زه مدرسه کې وم، ما ته پته ده درګۍ کې په کم ځای کې د هغوی اخبارات وو، دا ټول اخبارات د هغوی هغه هر شیزونه چې کومه دی نه په ټول پاکستان کې هغوی توبې ایستلې چې مونږ څه پوهېدلو په دې باندې، مونږ په دې خبره پوه نه وو. څو وخته پورې اخبار بند و. د پیغمبر په شان کې د آدم علیه السلام نه واله تر نبي علیه السلام پورې چې چا هم د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه دی واجب القتل دی. دی که کافر دی او که هندو دی او که مسلمان دی او که سکھ دی او که هر څوک دی، دی واجب القتل دی، دا به قتل کوي. نبی علیه السلام معافي نه ده کړې، هر چا ته معافي کړې ده. په بدر کې نبی علیه السلام قیدیان سزا به نه ورکوله، قیدی به تش وتړو، بیا به ورته ویله فدیه ورکړې، جزیه ورکړې، ټیکس ورکړې، بس ځه. لیکن عقبه ابن ابی معیط نبی علیہ السلام ویل قتل یې کوي، د صحیح بخاري حدیث دی. نو هغه ورته ویل چې د الله رسوله زما واړه واړه بچي دي جهنم ته دې لاړ شي، تا زما په شان کې ګستاخي کړله، کنځلې دې کړې دي، تا یو بنده کامل ته کنځلې کړې دي، یو بنده معصوم ته دې کنځلې کړې دي، د الله منتخب بنده ته دې کنځلې کړې دي. هغه بنده چې په هر کتاب کې د هر پیغمبر سره د هغې پیشنګویي موجوده ده، د هغې خوشخبري موجوده ده، هغې قتل کو، رایخ کو، دوکندې ته واچو. ابن خطل یو شاعر دی، د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړله، داسې ځي کې وجلی دی چې د دې معافي نشته دی، بلکې د یو مذهب په قانون کې هم دا معافي نشته دی، یوازې اسلام نه، د هر مذهب په قانون کې داري چې د مذهب مشر ته چا کنځلې وکړي نه به واجب القتل وي. بیا خو مذهب پاتې نه شو، بیا خو انسانیت پاتې نه شو. ابن خطل هغه شاعر صحیح بخاري حدیث دی چې کله نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخ اشعار ویلو، یو طرف ته د ابو جهل زوی د عکرمه نومې دی، یو طرف ته ابو جهل دی او بل طرف ته چې دی نو سره ابن خطل دی. نبی علیہ السلام ابو جهل په جنگ بدر کې عقبه ابن ابي معيط ژوندی نیولی دی او مړی کو، لیکن د ابو جهل په باره کې چې خبیث مشرک دی، د رسول الله په شان کې بېشماره سازشونه جوړ کړي دي د قتل او د هر شي، خو نبی علیہ السلام ته مخامخ برای راست کنځلې نه دي کړي، مخامخ د نبی علیہ السلام په شان کې توهین امیز خبرې نه دي کړي. او په بعض ځایونو کې چې ته سب ټکې راغلی نو هغه علما نقل کوي ابن حجر چې هسې تیزې خبرې د یو بل سره کړي دي او د پیغمبر هم کړي دي. لیکن په بدر کې چې کله هغه وغورځېدو نو نبی علیہ السلام عبدالله بن مسعود ته لاړ چې هغه تره ته دې ووایه که اسلام قبلوي، خیر دی که زخمي پروت دی اسلام دې قبول دی. ولې ورته ویله؟ پیغمبر په شان کې ګستاخي نه وکړې، اوس مشرک دی، الله به معاف کړي. هغه چې کله لاړ نو هغه اسلام نه قبلولو، ویل سر مې له کټ کړه. نبي علیہ السلام ته هغه چې راغی ورته یا رسول الله داسې وایي، هغه فرعون اشد من فرعون موسی، زما فرعون د موسی د فرعون نه اوچت وختو، هغه معاف کو. خالد رضی الله عنه په شان دي انسان چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته شکست د هغه د لاسه ملاو شو، د هغه د لاسه چې کومه دی نو اویا کسان شهیدان شوي دي، ځکه چې هغه حمله نه وی کړي په شا طرف باندې مسلمانانو شکست چې کومه دی چېرته به هم نه راتلی. لیکن چې نبی علیہ السلام ته راغی نو نبی علیہ السلام ورته ویلې نه دي، ورته ویې خندله، ورته ویل چې ټیک ته د دې فوج سپه سالار شي شابه ځه. عامر بن عاص ته نبی علیہ السلام مخالف و، خو لیکن د رسول الله په شان کې ګستاخي نه وکړي. هغه چې کله راغی په صلح حدیبیې نه بعد په 6 هجري کې سیده اسلام قبول کو، نبی علیہ السلام ته غږ هم نه دی کړی. د عکرمه په باره کې نبی علیہ السلام ویل چې مړی کوي، خو چې کله عکرمه نبی علیہ السلام ته مخامخ شو نو سیده اسلام قبول کو. هغه ورته هېڅ هم ونه ویله، ولې؟ ځکه چې کنځلې نه وی کړي، سپکې خبرې نه وی کړي. لیکن بل طرف ته ابن خطل شاعر دی او د هغه سره 15 کسان یا 4 نور دي چې پاکې 2 زنانه هم دي، د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې وه، کنځلې کړې وې، بد اشعار ویلو. او نبی علیہ السلام تر فتح مکې په ورځ باندې ویلی شو چې ابن خطل متعلق باستار الکعبه،
ابن خطل خو چې کوي استار الکعبه نیولې ده، صحیح بخاری حدیث دی. نبی علیہ السلام پر انزعوه راویشو کوي دي، انزعو راویشو فقتلوه په دغه ځای کې کعبه په یخ کې قتل کوي، د کعبه په یخ کې قتل کوه خو رحمت للعالمین. اخو په زناورو خپ کېدلو، په پیریانو خپ کېدلو، په انسانانو خپ کېدلو، په کافرو خپ کېدلو، لیکن ولې ویلا ځکه چې دا قابل معافي شی نه دی، دا الله او د رسول په نظر کې دا قابل معاف نه دی. د دې وجه نبی علیہ السلام دا غي حکم ورکړی دی. دا حدیث ته شفا قاضی عیاض نقل کوي 36 صفحه جلد نمبر 2 باندې. علي رضی الله عنه فرمایي چې چا پیغمبر ته کنځلي وکړي دی واجب القتل دی، او چې چا صحابه ته کنځلي وکړي نو دا واجب الضرب دی، خې وهي او خې وټکوي. دغه رنګ کعب د اشرف دا انسان د پیغمبر په شان کې به همیشه اشعار ویل، سپک سپک ګستاخ الفاظ به ویلا. نبی علیہ السلام یو ځل د صحابو په محفل کې ناسته وې فرمایل چې را څوک ته چې من لکعب اشرف فانه یؤذي الله ورسوله، د کعب د اشرف نه وسوک نجات راکړي، الله او رسول ته چې کوم دې ضرر ورسو. ډېر تکلیف ما تر اور همیشه کنځلي کوي. نو محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ لاړو هغه سکو قتل کو، یعنی زبې قتل کم سره چې کوم دې تیر کټ کو او راي وړو وای دا کعب د اشرف ته، یعنی ولی څه چلے کړو. دغه خو ډېر مشرکان او کافرانو ډېرې خبرې به کولې، ډېرې خبرې کولې، مخالفتونه به کول، بغاوتونه به کول، لیکن نبی علیہ السلام انفرادي پاک به څوک نه دی لګلې. لیکن دلته چې کعب د اشرف د رسول الله په باره کې ګستاخي وکړو، کنځلي وکړې، نبی علیہ السلام چې کوم دی هغه سنو کو، هغه معاف نه کو. مصنف عبدالرزاق نقل کوي، ابن ابي شيبه نقل کوي، نبی علیہ السلام په شان کې سړي ګستاخي وکړي. یو عدوي کسو نبی علیہ السلام فرمایل څوک شته چې قتل کی؟ زبیر ابن عوام رضی الله عنه پاسېدلو، وای د الله رسوله وای زبې سکم زبې قتل کما، دی واجب القتل دی. د دې وجه عبد الله بن عباس رضی الله عنه حدیث ابو داود نقل کوي، یو صحابي دی داغه پسترګو باندې معذور دی، داغه ام ولده را ام ولده هغه وینځي ته وایي داغې نه بچي پیدا شي، داغې نه 2 بچي پیدا دي. د نبی علیہ السلام په شان کې همیشه ګستاخی کوي. دوی ورته ویل سترګو معذور دی نیم نه چې سمشه رسول الله په شان کې ګستاخ الفاظ مو وایا. بس یو شپه چې کوم هغه هغه د ماښام بیا ګستاخ الفاظ ویلي دی وده شو، او دغه معذور په سترګو باندې د ورغه او معول ورته وي، معول دا چټوکانه د ګټي، دا چټوکانه چې کنه دا چټوکانه د ګټي دې ته معول وي. دا معول راواغستو ډېر طاقتورو او راغې او بس په لاسو باندې کتل، نو بس خپل ښځه بیا موندله د ام ولده، او په دې نامه باندې ورته دا معول کې ښودلو، هغې مړه کړه. سهار وختي جومات ته نبي علیه السلام ته راغی، د الله رسول داسې کار مې کړی دی، و زما څه سزا یې؟ هغه راته ووایه ستا هېڅ سزا نشته دی، دغه ښځه به ښخوئ نه، دا ګزاره کوي چا ته؟ دې کندې ته ګزار کوي. د دې وجې نه په دې شان کې معافي چېرته هم نه میلاویږي. امام مالک نه هارون رشید تپوس وکړو، په هغه وخت کې نران بادشاهانو، اوس خو بې غیرته بادشاهان دي، د بې غیرتۍ جنډې ولاړې دي. د اوسان چې کوم دی نو هغه د خپلې جنډې په دې باندې پردۍ جنډې ته سلوټ کوي. دا څه خلک دی؟ ستاسو داسې مشران دي. هغه غریبانانو ته دا پته نشته دی چې هلکه کوم طرف ته ودرېدل پکار دی. اسلام به څه وپېژني، مسلماني به څه وپېژني، غیرت به د کوم طرفه راشي؟ غیرت میرت پکې نشته دی. غیرت په حجاج ابن یوسف کې و چې الله تعالی موږ له داسې یو ظالم بادشاه راکړي لکه د حجاج ابن یوسف په شان دي، چې ظالمانو ظالم خو چې غیرت خو پکې که نه، د ظالمانو ظالمو خو لیکن د غیرت چې کومه دی خو نمونه وه. پیغمبر خو بعید خبره ده، د مسلمانانو یو جینۍ چې کومه دی نو یو لور د هغې په شان کې چې کله د ګستاخۍ او د عزت ته پامال کولو خبره راغله نو حجاج ابن یوسف ټینګېدی نه شو او په دې بل باندې حمله وکړه. په دې بل باندې حمله وکړه. خو د مسلمان دغه حال دی چې غریب څه وکړي، څوک یاره زموږ ته وس نه رسېږي، خو یو خبره یاد ساتئ، دا خپل وس مطابق پړئ. څوک چې په زړه خفه کېدی شي او په زړه خفه نه شو نو دی منافق دی. چا خپې چې چلیږي او د خپل خپې استعمال نه کړې په دې معامله کې نو دی دې پوه شي چې زه منافق یم. د چا قلم چلیږي او دی خپل قلم نشي استعمالولی په دې کې نو دی دې پوه شي زه منافق یم. د چا ژبه چلیږي او دی مقرر دی او دی بیا هم چې کومه دی نو د جمعې په ورځ باندې د پیغمبر ته خلکو کنځلې کړي دي، ردې بدې ویلې، شان کې ګستاخي کړی او دی بیا هم چې الحمدلله بیا الحمدلله بیا د موسی علیه السلام قصه شروع کړې، دروغ پکې وایي.
نو دی پوه چې دی پالتو سړی دی. څومره چې ستا وس انفرادي هغه به انفرادي استعمالې، څومره چې وس ته اجتماعي هغه به اجتماعي استعمالې. ستا د زړه وس دی او ته په زړه باندې خفه نه شوې نو ته منافق یې. تا له پیغمبر سره مینه نشته دی. ولې ستا مور پلار ته چا کنځري کړی ستا په زړه کې به څومره درد وی. ستا مور پلار ته کنځري چا کړی ستا لاس چلېدلی او لاس طاقت دی تا به لاس استعمالولی، ستا رخپو طاقت دی ستا به خپې استعمالولی، سر ټوپک طاقت دی تا به ټوپک استعمالولی. یعنې که اوس د دې وزیر اعظم د رور په باره کې څوک خبر وکړي د پلار په باره کې خبر وکړي اوچتېږي او راغړېږي به، لیکن د پیغمبر په شان کې هېڅ نه شي ویلی، د هغې په حمایت کې یو خبر هم نشي کولی. دا نه مسلمانانو هغه بیکاره سعودي عرب چې دی نو هغه دغه تکړه شو څه نه څه چې کوم دی حرکت یې کړی دی، یعنې څه پابندیان یې ولګولې مظاهرې اول ځل چې هغوی مظاهرې وکړې. چېرې تر پیغمبر په شان کې څنګه ګستاخي کې که نه یو ناقصات العقل و دین. خلک وایي د ښځو څه حقوق دي، دا خو دوی له خو حقوق ورکړه نو دا دنیا به پاستر کړي، دنیا به پاستر کړي. نن ته اجازت ورکړه دې ښځو ته چې دا سړي به ټول کور ناسي او تاسو به ټول بار ګرځئ. ته ګوره چې ستا راښکلی چې کومه دی نو په 15 منټه کې ورانېږي که نه. د دې نه خو دنیا ورانه ده، دا خو ناقصات العقل و دین دي. دوی خو هر څه برباد کړي دي. قرآن ورته ناقصات العقل و دین ویلی دي، هر څه برباد دي. هغه ناقصات العقل و دین دا خبره کړې ده، هغه چې د عقل نه خلاص سره هغې دا خبره کړې ده. مونږ دپاره دا کار په کار دی چې مونږ دا خپل زړه دا خپل لاس دا خپل سوچ انفرادي چې څومره طاقت دی هغه استعمال کوي، خفګان وکړي، پریشاني وکړي په دې خبره باندې. نن د پیغمبر په شان کې دا ګستاخي وکړه. اسلام خو هغوی ته څه شی هم نه ښکاري. اسلام خو په ظاهري ډانچه کې په دنیا کې صرف د اسلام په نوم موجود دی، حقیقت اسلام خو شته هم نه. چا منلی دی؟ نه انفرادي چا منلی دی او نه اجتماعي چا منلی دی. 57-56 ممالکو مسلمانانو کې چېرته غیرتي مسلمان شته دی نه چا بادشاهي غیرتي بادشاه هم نشته دی چې هغه څه ننګ وکړي، هغه راوځي څه مقابله وکړي. نو د خپل وس مطابق به څه کوي دا به کار کوي. نو ځکه هارون رشید تپوس وکړو د امام مالک نه چې زما په حکومت کې هارون رشید وایي چا پلار خدا غږ نشي کولی. خو که فرض که من شتم النبي صلی الله علیه وسلم یو پیغمبر ته څوک کنځلي وکړي نو امام مالک ورته وفرمایل چې چا پیغمبر ته کنځلي وکړي نو واجب القتل سي ته به قتل کې، او چې صحابو په شان کې څه وویل جیل ته واچو ښې ووایه ټکوه، او څوک چې په دغې سزا باندې خفه وي نو دغه هم ورسره چې کوم دی قتل کا. څوک چې په دغې سزا باندې خفه وي قاضي عیاض شفا کې نقل کوي نو هغه هم ورسره څه کا هغه هم ورسره قتل کا. د دې وجې نه کم سے کم غیرتي مسلمان الله ته بې غیرته ګړي چې کومه دی نه دي پکار، ګړي بې شماره دي. الله ته غیرتي مسلمانان پکارو. الله تعالی د ګړو صفت نه کړی، الله د غیرتي مسلمان صفت کړی دی. د غیرتي مسلمان د دې وجې نه بعضې غیرتیان داسې وو چې ګناهګار. د عمر فاروق په زمانه کې یو غیرتي اسلام قبول کړی د شام او بیرته ایستتلی و خپل فسق فجور ته. عمر فاروق ته خبر شو هلکه او ډېر غیرتي انسان و بیا په ګناهونو کې اخته شوی دی. خط یې پسې ولګوي دعا ورته وکړي چې الله تعالی یې سم کړي، ځکه چې سزا ورکول نه دي پکار، قتل کول نه دي پکار، غیرتي دی هغه الله تعالی سم کو. الله تعالی ته غیرتي مسلمان بهتر دی. تاسو ته پته ده یا سړی په دې کوږ طریق باندې رواني که نه دا الله ته مضموم تک دی چې داسې کوږ رواني په لار باندې او داسې په ناز و ادا باندې او تکبر سره رواني دا الله ته خوښ نه دی. لیکن په جنګ احد کې چې کله نبي علیه السلام خپله توره ابو دجانه رضی الله عنه ته ورکړه نو ابو دجانه رضی الله عنه چې داسې کوږ روانو داسې د شان سره روانو. نبی علیه السلام داسې وکتل ویل تاسو ته پته ده وایي دا تک الله تعالی ته ډېر زیات مضموم دی، خو لیکن دا تک د ابو دجانه سره د نبی علیه السلام الله تعالی ډېر خوښ دی. دا تک دا ولې دا غیرتي تک دی، د جهاد په میدان کې دی، د جهاد په میدان کې دی دا غیرتي تک دی. الله ته غیرتي انسان، غیرتي شان، غیرتي تک، غیرتي قدم چې کوم دی دا سره دا محبوب دی. الله تعالی دې موږ هم غیرتیان جوړ کړي.